د وخان جانان صاحب ډېره زیاته مننه او ډېره زیاته شکریه چې تاسو پرې دومره مصروفیاتو کې خپل وخت ویستی دی او راغلي یې زما سره د یوسفزاده صدر صاحب سره ناست یې او په دې الیکشن په حواله باندې زموږ سره خبرې کوئ نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوو. د دې نه علاوه د وخان جانان صاحب چې زموږ سره څومره ملګرو په دې الیکشن کمپین کې حصه اخیستې ده، که د هغې تعلق د مروګی سره دی، د شادم سره دی، د توې سره د هغې تعلق دی، یا د بخمېري دي، یا د برکلي دي، یا د نوي کلي دي، یا د کونډ دي، د ټولو ملګرو انتهایي زیات شکرګزار یو چې موږ له په دې دومره سخته کې چې کوم دی نو موږ له لاس راکړی دی او موږ له د عزت دا پګړۍ چې کوم ده زموږ یوسفزاده ناظم صاحب ته یې په سر کړې باندې ده، نو د دې ټولو انتهایي زیات شکرګزار یم. دویمه خبره جانان صاحب تاسو دا وکړه چې بھئی تاسو پیسې تقسیم کړي دي، نو دا چې دی نو دا مکمل یو پراپیګنډه ده او شکر دی الحمدلله د دې نه مخکې مونږ الیکشنې کړي دي، اوس هم په میدان کې ولاړ یو انشاءالله تعالی د هغې نه بعد به هم چې کوم دی دا الیکشن د دې سلسله به روانې د خلکو چې کومه مینه ده کومه زموږ سره محبت اظهار دی خلکو کړی دی انشاءالله تعالی دا به همیشه جاري او د دې خلکو د اعتماد ته چې کوم دی به مونږ انشاءالله تعالی هیڅکله هم ټیس نه رسو. څنګه چې د خلکو په مونږ باندې ورپور اعتماد کړی دی او مونږ له ښه د زړه د ویښه چې کوم دی نو زموږ سره منډه ترړه والې ده او مونږ یې په دې الیکشن کې کامیاب کړي یو. انشاءالله دا به مونږ د خلکو ته ثابتو چې دا کامیابي به انشاءالله تعالی زما نه، دا کامیابي به انشاءالله تعالی د دې صدر یوسفزاده صاحب نه، دا به د عوامي نیشنل پارټۍ نه بلکې دا به د دې ویلیج کونسل نګری د ټولو د هر یو بچي د هر یو ځوان د هر بوډا د هر زنانه زموږ چې کومې میندې خویندې دا به انشاءالله تعالی د دې ټولو کامیابي او دا به موږ د خلکو ته ثابتو انشاءالله چې دا امازي خاوره چې د دې څومره مسلې دي چې څنګه دوی په موږ باندې اعتماد کړی دی زموږ سره یې بھرپور تعاون کړی دی انشاءالله د دې مسلو د حل دپاره به موږ هم راپاسو چې خپل زموږ څومره وس کېږي د خپل وس نه زیات به موږ انشاءالله تعالی د دې د حل دپاره کوششونه کوو.